محمد ایاز غزل صاحب د هیڅ پیژنګلو پامتدار نه دی، محتاج نه دی. یو اوږد سفر یې کړی دی ادبي. د افسانې لوی نوم دی په پښتو کې. د افسانې چې څومره تکنیکي تحریکونه دي په ړومبي ځل باندې غزل صاحب هغه روستی دي. د سریالیزم تحریک دی، علامت خو برای نامو. بل دا چې د کروموپیتی په تناظر کې چې کومه افسانه لیکلې ده محبت، په هغې کې د ژوند ټول رنګونه شامل دي. بیا د دوی روماني شاعري، بیا د دوی نظم، بیا د دوی خپل د ایجوکیشن او د تعلیم یو مهارت، یو لوی ماهر تعلیم دی او یو لوی مشفق دوست دی. او ویښته سپین شوي دي او لا ګورې زړه سپین نه دی، ځکه ډېر ښکلی تخلیقي کلامونه موږ ته رارسوي. او زړه که د ده دونه زیات سپین هم نه د ټولې دنیا مقابله کې بیا هم په دې موجوده وخت کې سپین دی. چا سره حسد نه کوي، چا سره نفرت نه کوي، ژوند ته مینه وربخي، ژوند ته رنګونه وربخي، ژوند ته ښکلاګانې وربخي. نو غزل صاحب یو شعر دې مو ووایه، بیا به ستاسو نور پروګرامونه ریکارډ کېږي. نایاب صاحب ستا ډېره زیاته شکریه. اظهار صاحب ستا هم د زړه د تل نه شکریه ادا کوم. او دا یقین لرئ چې ما ته په دې ټوله دنیا کې د ټولو خلکو نه خواږه یې. زه په تاسو باندې ډېر لوی فخر کوم. الله دې تاسو سلامت لري، الله دې تاسو ته د خپلو بچو خوشحالي وکړي. او چې څومره موږ وخت تېر کړ، دا تقریبا د سن 81-82 نه والې تر اوسه پورې دا 36-37 سال جوړیږي یا به 40 سال تقریب وي. او الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو. ډېر بهترین یو څو شعرونه ستاسو په خواهش باندې. ارشاد غزل صاحب. په ناکړدو مې د جانان وجړل، په ناکړدو مې د جانان وجړل، سم مې جړا سره جهان وجړل. خامخا به جړي غزل صاحب، ستا معمولي جړاله. واه. او داغي زړګی چې مې ښکاره کړو صنم، داغي زړګی چې مې ښکاره کړو صنم، ورته په چغو هر انسان وجړل. ده پکې نه دی جړلی نایاب صاحب. دی له چېرته جړه وردي چې مې قیصه د غم خوره شوه کله، چې مې قیصه د غم خوره شوه کله، ځمکه او تره شوه اسمان وجړل. څه کائناتي جړه ده. واه. او نن مې یادونه د زړه اور خوروي، نن د غمونو نګهبان وجړل. او دا ستا د مینې برکت دی اشنا، نن چې غزل سری ګریوان وجړل. څه کیفیت دی، څه نقشه ده. واه واه واه. ډېره مننه. والسلام.